لسمې ورځې ته ډېر لوی اهمیت او فضیلت حاصل دی. دې ته یوم عاشورا وایي، د عاشورې ورځ. او دا هغه ورځ ده چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي، بخاری شریف کې حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینې ته کله تشریف راوړو نو په مدینه کې ظاهر د اهل کتاب او یهودو ډېر لوی تعداد کې آبادو. نو هغوی به د محرم په 10مه ورځ روژه نیوه. نبی صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو تاسو دا روژه ولې نیسئ؟ دا یوه ورځ ده، دا په تورات کې یو حکم دی که نه، څه وجه لري تاسو دا روژه نیسئ؟ هغوی ووایي چې دا هغه ورځ ده چې په دې ورځ الله تعالی زمونږ دشمن په دریاب کې ډوب کړی و، تباه کړی و. الله تعالی موسی علیه السلام ته او زمونږ مشرانو ته په دې ورځ باندې نجات او خلاصي ورکړه. نو مونږه د شکریې په تور باندې په دې ورځ د الله تعالی عبادت کو، روژه نیسو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هر کله دا د موسی علیه السلام سنت او طریقه ده، نو فانا احق بموسی منکم، د موسی علیه السلام سره په دې نیکۍ کې د مشابهت او د شرکت لپاره خو زه ډېر حقدار یم چې به دې عمل وکړم. ځکه هغه هم د الله پیغمبر او زه هم د الله پیغمبر یم. د هغه په خوشحالۍ زه خوشحاله یم، د هغه په خفګان او په غم باندې مونږ خفه کېږو. نو چې هر کله هغه دا د شکریې په طور باندې یو قسم لا روژه کړې ده، نو مونږ هم روژه کوو. نو فرمایي فصامه وامر بصیامه، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورځ په خپله هم روژه ونیوه او صحابو ته یې مو ویل د روژې حکم یې وکړو تاسو روژه ونیسئ. دا دلیل دی په دې باندې چې دینی اسلام دا د روادارۍ، د تحمل، د برداشت دین دی. دا طرز عمل خو د یهودو نبی صلی الله علیه وسلم چونکې د دې چې وجه ولټوله، نو هغه د یو عظیم پیغمبر د شکریې یو انداز و چې هغه را روانو وی دا زموږ دپاره هم یو رول ماډل دی، دلیل دی. البته دا یهود چې دي نو دا ډېر خبیث خلک دی. د دیو سره که ته فرض که په لارې ځي چې زه صحیح ده لکه ته هم آسماني دین مني، مونږ یې منو، او دا نور خلک خو نه الله مني نه رسول مني، زه صحیح ده. نو دا خبیث به د دې مطابقت او یا د دې ملګرتیا نه غلطه پیدا لی. دا به خلکو ته په ذهن کې دا چې ودل ده که نه زموږ دین حق دی که نه، پلاني رسم ومانه، تازه چې پیغمبر چې ورته راغلی دی که نه، هغه هم زموږ د دین تابع شو، زموږ روژه خو هغه هم شروع کړه. دا دومره خبیث خلک دی. نو کله چې د هغوی د دې قسم خباثت نه او دې خبرې لا چې دا یو دیني کاز و، یو خالص د شکریې یو شرکت و، دې له هغوی یو غلط رنګ ورکو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې یو ترمیم وکړو، او هغه ترمیم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم داسې و چې وی فرمایل چې والله لئن بقیت لأصومن التاسع، که آینده کال زه ژوندی ومه نو زه به دا 9مه نیسم. په دې کې علما بیا دوه ډلې دي چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې 10مې نه دا خبره 9مې ته راواړوله د یهودو د مخالفت لپاره چې بس تاسو خیر دی ورځ مخکې وروسته نیسئ، مونږ دا مخکې ورځ روژه کوو چې زه شکر دی دا سبانۍ هغه ورځ ده چې الله تعالی موسی علیه السلام خلاص کړی دی. که نه د دې مقصد دا دی چې تاسو خو یوه ورځ د شکرې په طور مناوهئ او یا روژه نیسئ، مونږ 2 ورځې به خیره څه چې دی نو دا روژه نیسو چې یو پکې ستاسو مخالفت راشي، بل د موسی علیه السلام سره موافقت راشي. نو زیات علما په دې دي چې مستحب دا ده چې سړی د عاشورې روژه ونیسي، نو دا 2 ورځې ونیسي، یو 9مه او بله 10مه. سخت کال د خیره سه دا په 2526 تاریخ را روان زیارت او جمعه دا جوړیږي د عاشورې ورځې 9مه او 10مه. لہذا ټولو ته دا درخواست دی چې د چا داسې څه سخته بیماري او تکلیف نه وي نو دا ورځ دا روژه کوي. فضیلت یې څومره دی؟ یو خو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، قتاده رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم د ارشاد نقل کړی دی چې صیام یوم عاشورا احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبلها، د عاشورې د ورځې د روژه زما په الله باندې قوي ګمان دی او زما ته قوي امید دی چې دا به د تیر کال د ټولو ګناهونو کفاره جوړیږي. دومره لوی اجر او ثواب الله تعالی دې له ورکړی دی، دومره فضیلت الله تعالی دې له ورکړی دی. نو دا دومره مشکل کار نه دی
دا 2 ورځې روزه کېدل په دې کې دا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دی، داغه فرمان پوره کول دی. بل په تیر زمانہ کې د یو جلیل القدر او د یو عظیم پیغمبر په شکرې باندې د خوشحالۍ اظهار دی. ډیر فواید دی پکې، او د ګناهونو چې موږ ټول ګناهګار یو، خطاکار یو، کمزوري یو، داغه کفاره ګرځي. دا موقع په ژوند کې هر وخت نه د دې وجه نه د دې نه فایده اخیستل پکار دی، او دا موقع چې دی نو ضایع کول نه دی پکار. الله دې موږ ټول لا په دې د عمل توفیق راکړي. دا دی تقریبا 2-3 ورځې دي، هغې نه پس زیارت او جمعه دا جوړېږي وایي نیسئ. که فرض که د چا نه نهمه پاتې شوه نو خیر دی، 10مه یا 11مه دې ونیسي. که فرض که یو کس دیسي چې هغه یاره نورو ته نه یم جوړوي ونیوی شمه، نو بس خیر دی 10مه دې ونیسي، جایز ده. یسی چې نه ده چې نه ده جایز، خو غوره دا ده چې مخکې یا وروسته ورسره روژه خامخا ونیوی شي، چې د یهودو مخالفت هم رانه شي او بل طرف ته د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت او طریقه هم په ځای شي. پوه شوئ په خبره باندې؟ نو الله دې موږ ټول له د عمل توفیق راکړي.